نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن ډیره اهمه او خسته ویډیو ده. تاسو د ټول ناول دا ویډیو ګورئ، بیا زه ستاسو سره څو خبرې کوم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم حي على خير العباد هي لك عباد تمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رفع ولع لا إله إلا الله لا إله إلا الله. محترم تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې دا انسان دا تقریبا داسې یو کس دی چې دماغي توازن د دې صحیح نه دی او دغه رنګې څه مینټل شانتي دی، خو بیا هم څرنګې خلک د ویډیو کې څومره زبردست چې کوم دی په یو ښایسته اواز سره اذان کوي. خلک به دا چېرته چې کوم دی په یو لوی مسجد کې چې کوم دی جومات کې څوک اذان کوي، حالانکې دا چې کوم دی داسې مینټل شانتي کس دی او دماغي توازن هم درست نه دی. خو دا د الله پاک تقسیم دی. اواز د اواز خایس او د اواز چې کوم دی چې کوم دی نه ښایسته چې کوم دی د الله پاک تقسیم دی. بعضې انسان به چې کوم دی اخلاقو په لحاظ به درست وي، نور به چې کوم دی په هر لحاظ به یو ښه انسان وي، خو چونکې اواز د هغه هغه شان ښایسته نه وي، خوبصورتي پکې نه وي. بعضې انسان به ډېر زیات چې کوم دی حرام به وي، بدکار به وي، خو اواز به د هغې ښایسته وي. لکه د هغې مثال به زه تاسو ته داسې اسان در وښیم، لکه معاشره کې تاسو کتلی شئ یو انسان به ګیر خرئ، هغه به چې کوم دی نورو بدکاره وي، خو هغه به چې کوم دی اواز د هغې ډېر زیات ښایسته وي. لکه دا ټپو ومپو والا خلک خو دا ګان والا، نو د هغې دا ټپي داسې نه چې ټپي ښایسته وي یا یې ګان ښایسته وي، دغه ټول یو بیکار او خوشي وي. خو چونکې د هغې اواز ته که موږ وګورو، د هغې اواز چې کوم دی لکه یو ښایسته وي. نو د اواز ښایست چې کوم دی دا د الله پاک تقسیم دی. که یو انسان چې کوم دی هغه بدکاره وي، خو هغې الله پاک ښایسته اواز ورکړی وي. کله به انسان نیک وي، زبردست به وي، ښه به وي، اواز به چې کوم دی هغه به شان ښایسته نه وي. نو دغه رنګې دا یو شارټ ویډیو مال چې ستاسو وړاندې شیر کومه چې دا کس چې کوم د دماغي هغه توازن درست نه دی، خو بیا هم چې کوم د څومره ښایسته اواز سره اذان کوي، چاته ویډیو کړل د اخره پورې او ماشاءالله هغه پکې ډېر زبردست انداز سره اذان کړی دی. تقریبا یو ځای دوه ځای پکې چې کوم دی د بل څه خبرې هم کړي دي، بیا خلک ورته چې پلان کې پسې وایي نو هغه پسې وایي هغه اذان پوره کړي. نو الله رب عزت دی زما او ستا اخلاق ښایسته کړي او الله رب عزت دی زما او ستا د خپل دین کار واخلي او الله رب عزت دی موږ د خپل نافرماني نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.